خاوند په ښځې باندې څلور غټ حقوق دي. ټول لومړنی چې ښځه د خاوند په کور کې وي نو نفلي روژه یا نفلي عبادت چې کوي نو خاوند به پوښتنه کوي. خاوند اجازت د بغیر به د نفلي روژه هم نه نیسي او نفلي عبادت هم نه کوي. دویم چې ښځه به د خاوند کور کې خاوند ته سینګار کوي، ځان به برابروي ورته. خو ډېره د افسوس خبره ده د نن سبا ښځو باندې چې کور کې به بالکل خیره نه ګرځي، بوی به ورځي، سر ویښتان به یې ببر وي، کپړې به یې ګندا وي، مخ به یې خیران وي، خو چې بار ځي دومره به ځان سینګار کړي، دومره چې ته به وایي ناوي دی. نو ښځه به کور کې خاوند ته سینګار کوي، دا د خاوند حق دی. او که چېرته خاوند ورته وویل چې ښځې سینګار کوه او دې نه کول، خیره نه ګرځېده، نو خاوند ورته سزا هم ورکولی شي، خو داسې نه چې زخمي کړي په مخ یې ووهي، داسې نرمه غوندې سزا هم ورکړي چې ته ولې خیره نه ګرځې، ځان ولې نه سینګاروي. دریم چې ښځه به د خپل خاوند بغیر د اجازت نه کور نه به بار نه ووځي. چې کله کور نه بار ووځي نو خپل خاوند نه به پوښتنه کوي. او راشه نن سبا زنانه چې کله خاوند سهار د کور نه وځي نو دی به د شاپینګ په مارکیټونو ګرځي، او کله به په تویزګرو باندې ګرځي، او کله به پردو مړو ته ځي، لرې به مړی شوي او دی به دې ځنه روانه شي، مړي ته به ځان ورسوي. او کله به بل طرف ته ځي بغیر د خاوند اجازت نه. خاوند نه به بالکل اجازت نه وي اخیستی، دی وایي چې خاوند کار ته لاړ دی او ماښام راځي نو دی به وګرځېږي. نو داسې ښځې باندې لعنت ورېږي تر څو پورې چې دی کور ته راغلی نه وي. نو چې خاوند نه اجازت نه وي اخیستی دی به بالکل کور نه بار نه وځي. او څلورم حق دا دی چې خاوند یې نشته نو دی به کور ته څوک نه پرېږدي. داسې نه کله ماما ځای راشي، کله ترور ځای، کله تره ځای، خاوند یې کور کې هسې نشته، دی ورسره ګپونه شپونه لګوي، ناسته یې ورسره. نه کور ته به څوک سړي نه پرېږدي چې خاوند یې نشته. ورته وایي چې حجرې کې کښېنه، که دې اوس زما خاوند نشته واپس شه. بعضې زنانه داسې وي چې کله یې خاوند لاړ شي دی به سړي کور ته راولي، ګپونه شپونه ورسره لګوي، وایي دا مې ماما ځای و، دا مې تره ځای و، دا مې فلانکي بابو ځای و، او دی ورسره ګپونه لګوي. نو دا د خاوند حق دی